بسم الله الرحمن الرحیم. یو کس سوال کړی دی، وی مفتی صاحب ډیر زیات قرضونو کې ډوب شوی ما، قرضې باندې ډیر زیات دي او ډیر زیات پریشان یم. نو دې لپاره څه وظیفه راته وښیه. ګوره د قرض نه د خلاصېدو لپاره، د غمونو نه او د پریشانیانو نه د نجات لپاره ګڼ شي وظیفې علماء کرامو صوفیاء کرامو ښودلي دي. خو زه نن تاسو ته خپلو کتونکو ته هغه دوې اهمې وظیفې درته ښیم چې هغه جناب رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ښودلي. هغه وظیفې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب کرامو ته ښودلي دي، چې هغه مسنونې وظیفې دي، ثابتې شوي وظیفې دي، مجربې وظیفې دي. او کوم کس هم چې دغه وظیفې ویلي دي، دغه اهتمام کړی دی، الله تبارک وتعالی د قرضونو نه نجات ورکړی دی، الله تبارک وتعالی د غمونو نه خلاصي ورته نصیب کړی ده، الله تبارک وتعالی ټولې پریشانیانې ورکې کړي دي، ختمې کړي دي. چنانچه حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي، ویوزل جناب رسول کریم صلی الله علیه و وسلم جمعه ته تشریف یوړل، مسجد ته داخل شول. نو څوک ګوري چې یو انصاری ځوان چې د هغه نوم ابو امامه وو، هغه په جمعات کې ناست دی او مناجاتو کې لګیا دی الله سره. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایل، اے ابو امامه ته په مسجد کې څه کوي، حالانکه د منځ وخت هم نه دی، خیر خو دی کنه. حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه عرض وکړ، یا رسول الله ډیر زیات په تکلیفونو کې گرفتار شوی ما، ډیر پریشانیانو کې گرفتار شوی ما، ډیر زیات قرض را باندې دی، هغه ډیر زیات پریشان یم. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمایل، اے ابو امامه زه تاته هغه کلمات نه خویم، زه تاته هغه وظیفه نه خودم چې د هغه ویلو سره الله دستا ټول غمونه ختم کی، د هغه ویلو سره الله دستا ټول قرض ادا کی. ابو امامه رضی الله تعالی عنه په ډیر خوشحالي سره او ډیر تجسس سره عرض وکړ، یا رسول الله ضرور داسې کلمات ما ته وښیه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې دغه کلمات، دغه وظیفه سحر و مخام ضرور تاسو وایئ. هغه کلمات دغه دي: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وای ما دغه وظیفه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ښودلې وه، همدارنګې ما د دې اهتمام وکړل. وایي د الله فضل و کرم سره الله زما ټول غمونه لرې کړل، زما ټولې پریشانیانې ختم کړلې او الله تبارک وتعالی زما ټول قرض ادا کړلو. سبحان الله. نو کله څوک وغواړي چې زما قرض د خلاص شي، ما ته د زما قرض نه نجات میلاو شي، نو هغه ته پکار دی چې هغه د دې کلماتو بار بار زیات زیات اهتمام کوي. الله تبارک وتعالی به قرض ادایګي سبب ورته جوړوي. همدارنګه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته هم رسول سلام د قرض د ادایګي لپاره یو وظیفه ښودلې وه، هغه هم تاسو سره شریکوم، شیر کوم چې تاسو ته کتونکو ته فایده وشي او په هغه باندې عمل وکړئ شي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو وظیفه ښودلې وه چې د هر فرض منځ نه بعد به 2 مرتبه تاسو دا وایئ، اے علی دغه وظیفه د هر فرض منځ نه بعد 2 مرتبه وایه، که د ستا قرض د غره برابر هم وي نو الله به د هغه ادایګي لپاره غیبي انتظام کوي. او هغه وظیفه دا دی: اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. دغه وظیفه او بره چې کومه وظیفه مې درته وښیله،
دغه دوه وظیفو زیات اهتمام وکړي. کچری تاسو باندې قرض وي، کچری تاسو پریشانیانو کې مبتلا نو او د دې وظیفې بار اهتمام وکړي. ان شاء الله الله تبارک وتعالى به د هر قرض نه، د هر غم نه، د هر تکلیف نه تاسو ته نجات نصیب کوي. الله د پدی باندې متعامل کول توفیق نصیب کړي. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.